أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. کله چې هغه خیمون شولو او هغه پوه شولو چې بشکه هغه گمراه شوي دي، نو ویلو چې او دې مربا کته په مو باندې رحم ون نکي او مو نه بخکي، نو مو په نقصان کې پیښ شو. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته واپس رسول شولو نو په غصه او په خام کې وو. قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم، وی فرمایلو چې تاسو مونه بعد مونه ورستا ډیر غلط نیابت وکړلو، تاسو بیړه وکړله د خپل رب په حکم متعلق. والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، او هغه تختی کېږدولې او خپل ورور یې د ویښتو سار نه ونیولو او ځون ته یې رکیوالو. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هارون علیہ السلام ورته فرمایلی چې او د مور زویا بشکه قوم زه کمزوره وګڼلم او قریب وو چې زه یې قتل کړه، لہذا ته په مو باندې دښنه ما خوشلوه او مو په ظالم قوم کې ما شمروه. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. موسی علیہ السلام فرمایلی چې یا الله مو او د مو ورور وبخا او مو په خپل رحمت کې داخل کا او ته رحم کون کو رحم کون کا سوت ہے. اردو کی ترجمہ کا. ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. جب وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو غصے اور غمگین اور افسوس کر رہے تھے. قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے بہت بری طریقے سے نیابت کی ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے متعلق جلدی کر لی ہے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، سو میرے دشمنوں کو مجھ پر خوشی کا موقع مت دیجیے اور مجھے ظالموں کے ساتھ مت شمار کیجیے. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. ولما سقط في ايديهم، دے موسیٰ علیہ السلام دے واقعی والا تسلسل دا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کلا کوہ تور تا لوڑلو تشریف یوڑلو او کوہ تور کی دیتا اللہ رب العزت تورات ویر کلو. نو چکل تورات ویر کلو موسیٰ علیہ السلام چکلا واپس رتللو نو دو خبر شوالو چا ایمو قوم خطکون دا اغا زون تسخای جوڑ کرده او بت پرسته کی مبتلا شوی دی. نو موسیٰ علیہ السلام چکون دا کنا اغا دیر غصہ شوالو. نو اوس دیجو کی اللہ رب العزت دغا واقعات چکون دا کنا قرآن مجید اسلوب دسی دا آغا دی تاریخ په انداز کې واقعا نه بیانوي، بلکې دی واقعي کومه حصہ کوم ځای کې ضروری ګڼي هغه ځای کې بیانوي. کله ورې داسې شي وي چې واقعا وروسته شي د هغه بیان الله رب العزت مخکې وکړي. لکه اوس ګوره دې ځای کې حضرت موسی علیه السلام کوه طور نه چې کله واپس رسول شولو څه قوم یې ولیدلو چې یاره دا خو د څه کوم د په غلطۍ کې مبتلا دي، خو بت پرستۍ کې مبتلا دي. نو هغه نه بعد موسی علیه السلام چې کوم د غصې اظهار وکړو او قوم ته یې ویل دا تاسو څه وکړو، هغه نه بعد چې کله قوم ته واعظ او نصیحت وکړو نو قوم توبه وباسله. اوس دا کور د توبې ولا ورسته شو د موسی علیه السلام کله رسول شو او دې ځکه الله رب العزت هغه رستنیدل ولا واقعا ورسته بیان کړی دا او هغه حصہ چې دغه کله توبه وباسله هغه مخکې بیان کړی دا. چنانچہ اوس دې ځکه الله رب العزت دا فرمایي چې کله موسی علیه السلام دا قوم اوس موسی علیه السلام رغله دا وته خو دا خبره الله رب العزت بیان نه کړی او ورسته آیات کې بیانې. دې ځکه الله رب العزت دا فرمایي چې دغه ته کله موسی علیه السلام واعظ او نصیحت وکړ دغه په خپل حرکت خمون شولو او دای ولیدلو دای خبره محسوسه کړله چې موږ ډېره لویه غلطي وشوله. نو هغه چې کوم دا
درخواست وکړو الله رب العزت ته یا الله په موږ باندې رحم وکړي او موږ وبخښي کني موږ نقصان کې پیښ. اوس الله رب العزت دې کې مزید تفصیل نه بیان کړه چې موږ بیا څه سره وکړو، خو په اول سي پاره کې موږ دا واقعیا د دې هغه حصہ یې لیدا چې الله رب العزت وته و فرمایلی چې بس ټیک ته تاسو مافي غوړې نو د مافي طریقې کار دا د فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. کچېری تاسو توبه او بسل غوړې نو د دې طریقه دا د خپل ځنونه قتل کې دی خپل ځنونو قتل کولی مطلب دا شاید چې د کوم خلکو بت پرسته کې مبتلا وو د خپل منځو کې ایو بل نصرونه وای تاسو توبه به الک ابلیږي. چنانچه هغه لګیا شولو خپل رشتہ دارانو ته چوس وی د حرکت کړه او خپل زوینه ساروال ته چو پلور کړه او خپل پلور نه وال نو داسې خپل منځو کې رشتہ دارانو عزیزان یو بل ته حواله کړل شو چې دینه سرونه وای. اوس دا خلک څو دې متعلق څه ټوس خبره نشته، مختلف تفاسیرو کې مختلف تعداد راغله ده. ځنه مفسرین دا فرمایلی دي چې کني صرف هارون علیه السلام او څو ملګری سره پوتې شول، نور اټول چې کوم دا کنه بت پرسته کې مبتلا شوی. خو مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری خپل تفسیر هدایت القرآن کې لیکلي دي چې نه دا صحیح نه ده چې اټول شي ویلي چې اټول بت پرسته کې مبتلا شي وای بیا بغاوت کول به موسی علیه السلام ته زور وسره هغه ته دا حکم صادر کړو چې تاسو خپل منځو کې یو بل قاتل کې. اصلا کې هغه د اخر کې بنی اسرائیل تعداد تقریبا شپږ لاکھ وو. په دغه شپږ لاکھو کې تقریبا یو 20-25 هزار کسان د سیوت هغه په بت پرسته کې مبتلا شي. لہذا دغه ته دا حکم ملو شولو دغه خپل منځو کې دا حکم باندې عمل وکړلو او خپل منځو کې قاتل کړلو. بیا یو هدا پرې دا قتل غارتګری وشوله. هغه نه بعد الله رب العزت بیا ورته فرمایلی چې خاصه د کوم پوتی دي دا مفتی د کوم یعنی اندازه الله رب العزت ولګوله چې دا خلق خپل توبې کې صادق دي صحیح دي سچ دي ځکه جنونه قرباني دي لپاره پیش کړو نو الله رب العزت بیا مفي وکړه. اوس د مخکې آیات کې اوس هغه اول حصہ اوس بیانې ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا. موسی علیہ السلام خپل قوم ته روغللو رسول شول ډېر په خوشي او ډېر په افسوس کې. اوس حضرت موسی علیہ السلام څخه کله په کوه تور کې وو نو هغه ځای کې چې کوم دا کنه موسی علیہ السلام ته اطلاع ملوش ولا څو دسه کور وشو ویلی څه شپږم کې الله شپږم سپاره کې الله رب العزت فرمایلی دي چې ان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. موسی علیہ السلام ته الله رب العزت دا فرمایلو چې موږ دې ته قوم څټه کوم دا کنه په امتحان کې چوله ده ته نه دې نوست یې هغه څټه په امتحان کې گرفتار شوی دي سامري لګیا شو دا هغه گمراهی کې مبتلا کړی دي. نو موسی علیہ السلام چې کوم دا غزه کې مشغول و خپه خشولو خو څه کله روغ للو واپس داخل کې په خپل سترګو ولیدلو نو شونه بدل شول. ځکه چې اوریدل کې او لیدل کې فرق دی. فرسه کې و محاوره ده شنیدا کای بود مانین د دیدا سو یو سړی اوریدلی وي هغه څنګه برابر کېدای شي دی اخچو څنګه لیدلی نو د لیدلې چې کوم دا کنه هغه کیفیت بدل. نو موسی علیہ السلام هغه کې خلی اوریدلی نو غوسه هغه کې شو خو دوره نه و څنګه روغ للو سو ویل دلو اوس لوس کې د تورات ولا تختی ور سره دي تورات لوس کې راخسته ده چې څنګه روغ للو نه کشي چې کوم دا غو ته پرته دي په چټ په مخ کوم دا سجدي او تلګوي دی او عبادت او تکایدي او چوک کوم دا مغزه کې منظر ده بس یره چوک ورکی غړیږي چوک ورکی چې شکای. موسی علیہ السلام څخه دا کیفیت ولیدلو غضبان اسفا نو ډیر غوسه شولو او ډیر په افسوس کې مبتلا شو. اوس د غضبان او اسفا غوسه او افسوس د دې څه مطلب ده؟ ځنه مفسرین فرمایي یو مطلب ده چې کني حضرت موسی علیہ السلام غوسه شول بس هغه غوسې ته الله رب العزت دوه ټکي ورکړي دي چې غوسه شول او افسوس کې مبتلا شو. علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د غضبان او اسفا کې لکه فرق شته. هغه دا چې غضبان د غوسې اخ کیفیت ته یي چې کله یو غلطي د څه ځای کې وشي چې هغه تونه لون دي کاس د څه کاس نه غلطي وشي چې هغه تونه لون دي ته واس کړه نو د څه ټیم کې ته کوم کیفیت هغه ته یي غوسه ته غوسه ور باندې راځي چې مثال د غیمونو کار د ایمو ملازم د ایمو سوای د مو دا ایمو کوم د دې د کور ویلی وکړ نو چې کله تونه لون دي دا نو کوم کیفیت کې ته مبتلا شي هغه غلطي وشي هغه غلطي باندې کوم کیفیت پتو تاریخي هغه ته غوسه غضبان نه یي او د اسفا کوم دا کنه دا غام ته یي دا اخ کیفیت ته یي چې تونه باندې سړی نه کور وشي چې کله تونه باندې سړی نه کور وشي نو ته کوم دا کنه ته واس کې نه وي چې ته په وکی اتونه باندې نو لہذا ته باندې افسوس ودرېږي چې وخت دې د سکور نو حضرت موسی علیہ السلام کوم دا دی مل جلا کیفیت کې مبتلا شول چې کله دا خلق ولیدلو غمګین شولو او غوسه او تغیر زوته ویراله قال بئس ما خلفتموني من بعد عجلتم
موسی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو مونږ بعد کوم دا کنه د نیابت حق ادا نه کو. اوس موسی علیہ السلام دا ټکه چوتا کړه دا علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا کیدای شي چې ادا کوم کفرون شوی لکه سامری وغیرہ دغه ته دا خطاب وکړل چې مونږ بعد تاسو ډیر بد کور وکړل زه نه لولل تورات راخستلې تا او تاسو دا حق ادا وکړل مونږ بعد دا فضول کور کې تاسو مبتلا شئ. ځکه علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا غا کیدای شي دویم قول دا غدا چې دا خطاب موسی علیہ السلام خپل ورور حضرت هارون علیہ السلام او مسلمانانو ته کړل. یاره مونږ بعد تاسو د مو د نیابت حق نه کوو تاسو مو ته پرېږدولې وي چې ګوره چوک نه په غلط لارې روان نشي او تاسو کوم دا کنه ډېر غلط کور وکړو چې دا غدي دا نه چوک دا ټول بت پرسته کې مبتلا شي. بهرحال دا ورته فرمایلو هغه نه بعد ورته فرمایلو چې اعجلتم امر ربکم ویل تاسو د خپل رب حکم متعلق بیا وکړه. ایدیا دا مطلبونه یو مطلب دا دا چې کني تاسو بیا وکړه یعنی تورات هغه نزول ته تاسو انتظار نه وکړلو چې زه راغله وه تاسو ته تورات در کړه وه تاسو ډېره انتظار هلته نه وشو داسې بیړه مو وه چې څنګه زه درنه لوړ یم مو درته تورات راوړه نه ده او تاسو په کفر او شرک کې مبتلا شو. او یو مطلب دا ده چې موسی علیه السلام دا ورته وفرمیلو چې تاسو لکه دوره بیړه وه تاسو دا زړه کې راغلي وه چې یاره زه مړ شولم چنانچه هغو دا پروپیګنډه څټه ډاډه کړله چې موسی علیه السلام چې کوم د مغزو کې مړ شوی ده راځئ چې خپل ځان ته خپل خدای جوړ. نو موسی علیہ السلام ورته دا فرمایي چې عجلتم امر ربکم ای تاسو دا خیال راغلل چې زه مړ شوی یم وشه الله بل معبود نیسته دوی تاسو بیوقوف خلک. نو دته کې علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا عجلت عربی کې دوه ټکي استعماليږي د بیړې دی پاره یو عجلت تا یو سرعت تا. عجلت کوم دا کنه هغه وخت نه مخکې کور ته یلی دی و شي دی و کور وخت نه درغله تا غنه مخکې کوم دا کور کوي چنانچه دی متعلق رسی العجلة من الشیطان چې دا بیړه د شیطان طرف دي د مو پښتو کې بیړه نه یای چې پلان کای کوم دا ور بیړندای شو نو دا بیړندتوب او عجلت کوم دا کنه د شیطان اعمال ده ارچ شتاب بیړندای نه کی. او یو سرعت ته سرعت تیزه ته یای د سرعت کوم دا کنه دا محمود ده دا خبره ده سرعت تیزه ته یای تیزی څه مطلب ده تیزی دا مطلب ده چې یو شی ټیم روغلرو ته په اول فرصت کې مغا کور کوي دا خبره ده. الموز دا څنګه ټیم داخل شولو ازون وشولو فورا جمعه ته تلور شه فورا الموز وکا کچری دی جامع سره الموز نه کوي بیلای ځنګل کې څنګه ټیم داخل شي بس فورا الموز کوي بیا انتظار ما کوي کله کلی کې هغه کې بیا جامع ته انتظار وکا کله کلی کې نه نو خ کوړتا زکو در منی ټیم روغللو فورا یې وکا دته سرعت نه یی دا محمود ده په شریعت کې قابل تعریف ده خدا عجلت کوم دا کنه دا صحیح نه ده ازکه دغه ته دغه په عجلت باندې بذات کړ والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. حضرت موسی علیہ السلام دغه تختی یو طرف ته کېک دولي او خپل وروري کوم د سار نه رواني ول او ځون ته راکوان. اوس دې کې موسی علیہ السلام ګوره دوا کړی کړی یو د القما نبی ډال یعنی دسه یو شایتو لوس کې نیول دا دسه تیزه سره کېک دی. اوس دا خو تورات کوم دا کنه خو دی الله کلام دا خو کوم دا یعنی د سوایت خپل دی الله کتاب اوس دو زور سره غورځول انداسې ده لکه موږ قرآن مجید داسې کېږدی دا خو د قرآن مجید بې حرمتي ده. او دویم چې کوم دا هارون علیه السلام دي د ویښتو کې روانې ول او ځون ته یې راکېوانو دی سار ویښتو کې چې دا ته څه وکړلو دا قوم دنه ګمراه شوی ده دا خو یې توکو ته دا ټوله. نو موسی علیه السلام د دوا کارونه کړي دي او شریعت کې د دواړه کارونه ټیک نه دي د تختی دوره زور سره کېږدول او دویم طرف ته چې کوم دا نبي و حضرت هارون علیه السلام خو د الله نبي و دینه مشر او موسی علیه السلام نه درې کوله مشر و حضرت هارون علیه السلام او دوز دی الله نبی چې کوم د ویښتو کې راکوي نو دا ډوړه کارونه ټیک نه دي. نو دا موسی علیه السلام ویلي کړي اې دي مختلف تعویلات علماء کرام پیش کړي دي ډېر اوږده تعویلات وته کړي دي خو مختصرا دا سکني حضرت موسی علیه السلام دغه ډوړه کارونه چې کړي دي کنه دای دی توحید په جوش کې کړي یعنی دی الله رب العزت توحید کې څه کله دی ولې دوی دغه خلکو خلل راوستل دا نو موسی علیه السلام دوره خوشا شو ته بس په ځون نه دا پوي او دغه زورات چې کوم دا کنه تیزه سره کېک دولو او د خپل وروري ویښتو کې رواني ول. نو چونکه موسی علیه السلام دغه کور چې کوم دا کنه دا د محض د الله رضا دپاره کړی ده د الله دپاره د الله دین دپاره یې د دغې غصې زور کړی ده ځکه موسی علیه السلام نه د دې خبرې پښتنه نه وشوله سرزنش ورباندې نه وشولو دا د هغه دپاره جایز ده. او دویمه خبره دا چې موسی علیه السلام چې کله هغه ګرام کړلو حضرت هارون علیه السلام حالانکه هارون علیه السلام ګرام نه و دې ته اجتهادي غلطۍ نه نبي نه چې کوم دا کنه په اجتهاد کې دا نه منه هغه کېدلی شي غلطي کېدلی شي چې هغه مطلب دا شاید خپل طرف نه وي خبرې سوچ وکړي
خو هغه نبی کې او امتی کې دا فرق وي چې نبی نه کله په اجتهاد کې په اندازې کې غلطي وشي نو الله رب العزت فورا ورته تنبیه کوي. لکه ګورئ مو حضور صلی الله علیه وسلم چې کله د جنگ بدر په موقع باندې او یا کسان کافرون ونیولې شول نو دغه متعلق مشوره وشوله چې څه کول پکور. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایلی چې یاره دغه قتل کول پکور او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی چې دغه فدیه خستل پکور دي یعنی جرمنا کول پکور دي پیسې بونه وخلو مغو پیسو باندې بنور اسلام اسلام وخلو. نو حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشوره خواه کړه او الله رب العزت ته تنبیه وکړه چې دا تو صحیح کور ونکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمر کول پکور حتی یسخن فی الارض تو ته پکور دا چې تو کوم دا کنه دغه وینه په دسمه کې تعالی کړی وای اول مرحله وا اول مرحله کې تو دغه سره نرمي وکړه دا بیا ورسته نورا مستی چنانچه هغه خبره وا چې کول تیر شولو کفرونو جنگ ووت کې دوباره حمله وکړه. نو الله رب العزت ګوره حضور صلی الله علیه وسلم ولکم رای وا الله رب العزت هغه نکړه خواخه صدا رای ایته ول ټیک نه ده د حضرت عمر فاروق ولکم رای وا دا صحیح وا دا اپناو کول. نو نبی نه دان منا هغه کیدای شي دان منا تسامح کیدای شي خو الله رب العزت هغه بیا فورا تنبیه ورته وکي چې دا صورت ټیک نو دا صورت ټیک نور غلطي ګناه خطا دا نبی نه کیږي دا معصوم وي نبی څخه د بهر حضرت موسی علیہ السلام خپل زړه کې داخل وکړ لکه دا خو د هارون علیہ السلام غلطي و حالانکه د هارون علیہ السلام غلطي نه و. حضرت هارون علیہ السلام ورته فرمایلی ته قال ابن ام ان القوم استضعفون او دی مور زویا اوس دیو ته د سیاله شو چې مو او مورورا ای ورور په ځای ورته فرمایلی ته او دی مور زویا د مور زوی ټکی کې لکه رحم اپیل دا ورکی چې کني ته هغه کاسي چې مور یعنی د مور ورکی مانځ کې رو وستلا سو د دې په سره کې مترحم روشي او د کوم بيختونه مو کې وای چې مو پریګ دی نور ته فرمایلی چې ان القوم استضعفوني وكاد يقتلوني او د مورورا مو غلطي نه کړی مو خپل براخه دغه پر ډیر مهنت کړه دا ته ورکه دا ما کوي خو هغه ز کمزور وګڼل او نږدې وته ځای قتل کړه یعنی دغه درو سرکشه شوی وو چې هدایت مندل خو بیل پرېګ دا وای مو قتل منسوبي شروع کړل چې دا سړی ایمان زوړو نو لہذا فلا تشمت بیلادا اے د مورورا د دخنه په ما خوشاله مو د سار نه ما کې وای نو به خوشول چې توګه څنګه څنګه خپل ورور وال. نو هغه بعد حضرت موسی علیہ السلام څخه لک سور شولو د موږ سره شولو ټنډه شولو نو وای فرمایلی رب اغفر لي ولي اخي یا الله مورور او مو وبخي او موږ کوم دا کنه خپل رحمت کې داخل